د قرآن مجید نزول دا 3 فیری شوی دی 3 ځله د قرآن مجید نزول شوی دی یو ځل د الله تبارک وتعالی د ذات مبارک نه لوح محفوظ تا دا لوح محفوظ بر په اسمانونو کې دوم اسمان د پاسه دا یو ځای دی چې الته کې دا قرآن بالکل محفوظ پروت دی نو اول د قرآن نزول شوی دی د ذات د باری تعالی نه لوح محفوظ ته شوی دی دویم ځل د قرآن نزول چې شوی دی دا د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته شوی دی اسمان د دنیا ته او دریم ځل د قرآن نزول چې شوی دی هغه د اسمان د دنیا نه راغلی سینې د نبی علیه السلام ته او هغه بیا په 30 کاله کې لږ لږ نازل شوی دی په نبی علیه السلام باندې نو چې کله به قرآن په نبی علیه السلام باندې نازلېدو نو نبی علیه السلام ته به الله یاد کو په سینه کې به ورته محفوظ کو او صحابه کرام کاتبین د وحی به د نبی علیه السلام په خوا کې ناست هغوی به زر زر ولیکو په تختو باندې د قرآن مجید دا 3 واړه نزول چې شوي دي دا د رمضان المبارک په میاشت کې شوي دي ځکه الله تبارک وتعالی د میاشت دومره لوی فضیلت ورکړی او په کومه شپه کې چې د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته نازل شوی دی نو هغې ته لیلة القدر شپه ویلی شي هغې شپې ته الله تبارک وتعالی دومره مقام ورکړی دی چې په هغې شپه کې عبادت کول د 1000 میاشتو د عبادت نه غوره او بهتر دی او هغه شپه هم د رمضان المبارک په دې عشره کې اخره عشره کې موجود ده رمضان المبارک په دې میاشت کې موجود ده نو دیو جن رمضان المبارک ته الله تبارک وتعالی لوړ مقام ورکړی دی په رمضان مبارک کې الله قرآن نازل کړی دی څومره آسماني کتابونه چې دي دا ټول د رمضان المبارک په میاشت کې نازل شوي دي دیو جن دی میاشت الله تبارک وتعالی ډیر لوی فضیلت ورکړی دی او د رمضان المبارک او د قرآن مجید د یو بل سره ډیر لوی تعلق دی د دیو جن علماء لیکلي دي چې په رمضان المبارک کې د ټولو نه بهترین عمل چې هغه د قرآن مجید تلاوت کول رمضان شروع شو بس ځان قرآن ته ونیسه د قرآن تلاوت پکې شروع کا په رمضان المبارک کې د قرآن یو ختم دومره ثواب لري لکه په غیر رمضان کې چې ته 80 ختمونه د قرآن وکړي نو څوک 80 ختمونه د قرآن کولی شي په یو میاشت کې څوک 80 ختمونه کولی شي نشي کولی چې یو سپاره روزانه وای نو په 10 ورځو کې صرف یو ختم راځي او چې 2 سپاره روزانه تلاوت کوي نو صرف بیا په 15 ورځو کې ختم راځي او چې 3 سپاره روزانه تلاوت کوي په 10 ورځو کې په 10 ورځو کې بیا یو ختم کولی شي چې 3 سپاره د ورځې تلاوت کوي نو په میاشت کې بیا 10 ورځو کې بیا یو ختم کولی شي خو په یو میاشت کې 80 ختمونه دا ډیر مشکل کار دی نو کم انسان چې د رمضان المبارک په میاشت کې د قرآن یو ختم وکړو ګویا چې غیر رمضان کې د 80 ختمونه وکړو دا څوک نشي کولی نو علماء لیکلي دي وایي د رمضان المبارک په میاشت کې هر انسان له پکار دی چې یو ختم ضرور د قرآن وکړي یو ختم خو کم از کم وکړي او بیا ختم په تراوو کې دا ځان له سنت طریقه ده یو ختم اسی ځان له وکړي او یو ختم په تراوو کې وکړي بهتره خبره خدا ده چې په دې ټولو تراوو کې د قرآن یو ختم وکړي شي یو سپاره وای یو په باندې یو سپاره وای نو داسې تقریبا 88 نه خشتمه ته به ختم وکړي دا په خلکو باندې بوج کېږي نه او قرآن هم ډېر په بهترین انداز سره د هغې څه وکړی شي ختم وکړی شي د داسې ښایسته بیانات اورېدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کې په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته ویډیوګانې او بیانات میلاویږي والسلام